دا دی چې دا د الله پاک دوی سره دا کاغذونه ټول ډاکومنټ د ډاکټرانو موجود دي خو خدای پاک چې کوم دی نو بس مونږ ورته خاوره مې ورته دم کړه او الله پاک یې هغې سره ښېګڼه وکړه او د چا خویندې میندې دي او چا رونه بایګان دي چا پلار دی چا رور بای دی هغه به بسیرو اپریشن نه به الله پاک بچ کړي او خاوره ورته دمو اوبه ورته دم کړو او نه د دم پیسې شته او الله پاک چې دی نو دې سره بالکل داسې اپریشن نه هم بشي داسې به شي لکه چې دی د مور خېټه نه پیدا شي او زموږ دا رور د پیتاو نه راغلی دی ګلرنګ شاه ته خدای پاک په دم سره الله پاک څومره ښېګڼه وکړه ډېره ښېګڼه دې وشوه نو بس زموږ وروڼو بایګانو دا دغه دی چې لکه مطلب دی چې کومې چې میندې خویندې د اپریشن نه بچ شي او الله پاک چې کوم دی نو په دې باندې د دم د اوبو سره الله پاک ښېګڼه کوي د زیړي هم وایي جي مونږ به هغوی دپاره دا چې کوم وروڼه بایګان دي هغوی ته خصوصي دا دعا کوو چې الله پاک د اپریشن نه بچ کړي او الله پاک شرم پرده وساتي د زیړي هم وایي دي د تور زیړي او د زیړ زیړي هم ورسره و د تور زیړي او د زیړ زیړي د تور زیړي او که تور زیړی وي او که زیړ زیړی وي او که ټایفاید وي الله پاک هغه هم ختموي او الله پاک بلډ پریشر او شوګر دا هم ختموي او الله پاک چې کوم دی نو که چا کینسر وي او که چا معده کې زخم وي که چا ګرده کې چا ګردې فیل کېږي هغه هم ورسره ښه کېږي د الله په فضل و کرم سره چې کومه بیماري په جسم کې یا تیزابیت یا بلډ پریشر یا نور څه مرض وي الله پاک دم سره چې دی نه بالکل ختموي. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا صحیح